بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان نن نه درې میاشتې پهله افغان کډوالو غیر قانوني افغانانو ته ویلی شوي چې تاسو به خپل وطن ته واپسي کوئ ستاسو ټایم پوره کېدو والا دی خو هغه ټایم خو پوره شو خو در دې دمه چې کوم غیر قانوني افغان موجود دي خصوصا په خیبر پښتونخوا کې ویلی کېږي دا چې ډېرې ناکبندیانې هم لګي خو ناکبندیانو نه باوجود هم غیر قانوني افغانان دلته موجود دي که فرض کو هغې ګیر شي نو د هغې سزا څه ده په دې ټول هر څه خبرو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیهکار ساجد ټکر صاحب موجود دی ټکر صاحب پروګرام کې زه بیا تاسو ته هرکلی وایم ډېره مننه شاجي مهرباني ټکر صاحب ما د خپل پروګرام آغاز کې دا وویل چې نن نه درې میاشتې پهله د هغې تاریخ چې کوم دی هغه مکمل کړلی شوی دی غیر قانوني افغانیان چې کوم دي خو در دې دمه پورې موږ ګورو خصوصا په خیبر پښتونخوا کې هماغه رنګې پراته دي بالکل شاجي څنګه چې ستاسو په دې پلیټ فارم بېلابېل وختونو کې بلکې زیاتره وختونه مونږ په دې باندې د افغانانو د افغان کډوالو د افغانستان او د پاکستان چې دا کومه کشاله ده په دې خبرې اترې کوو او دا یو خدمت هم دی انفارمیشن معلومات چې کوم دی نو خلکو ته دغه کېږي ګورئ درې څلور قسمه افغان کډوالو دلته یا افغانانو دا خبره مونږ کړې هم د څو وارې خو بیا یې ځکه کوو مطلب چې تازه شي دا خبره او ځینې ابهام هم وي چې کله په اکتوبر کال 2023 کې د پاکستان وفاقي حکومت دا فیصله وکړه چې کوم غیر قانوني میشته خلک دي په پاکستان کې نو په هغې کې بالخصوص افغانان نو یاد کړي په هغې کې ټول غیر قانوني میشته خلک چې د هر ځای خو چې غیر قانوني هغه سره ډاکومنټس نو پاکستان وی چې موږ به دا وباسو خو ظاهره خبره ده چې زیاتره شمیره دلته ټوله د افغانانو ده بالکل نو بیا دې کې څلور قسمه خلک وو یو دا چې خو بالکل غیر قانوني وو د هغوی سره هېڅ قسمه سند ډاکومنټس نه وو هغه غیر قانوني نو هغه په هغه وخت کې هم غیر قانوني وو نو د هغوی د بیا ستنېدنې هغه لړۍ پیل شوه دویم دا و پی او آر کارډ هولډرز او ای سی سی کارډ هولډرز 10 لکه د دوی شمیره وه او څلورم هغه و چې هغه ویلډ و قانوني و چې هغه یا په ویزه راغلی و او ورسره پاسپورټ و دلته تعلیم له راغلی او دلته روزګار له راغلی و یا به دلته علاج له راته او یا مطلب چې د هغه روزګار و نو دغه خو قانوني دي هغه وخت هم قانوني او چې چا سره نن پاسپورټ او ویلډ ویزه ده نن هم قانوني دی نو هغه په دغې لړۍ کې نه دی شامل ټیک شو اوس راځو ستاسو دې خبرې ته چې بیا په دې کې ستاسو موږ ستاسو په دې شیشه هم ویلو چې په مارچ کې په 11 مارچ یوه نیټه ختمه شوه بیا په 13 جون بله نیټه ختمه شوه بیا دا تمه وه چې یاره دا به وغځېږي توسیع به وشي او نیټه به بله میلو شي هغه ونه شوی نو ایکسټینشن ټیک ده د هغې نه پس هم وخت ورکړی شو دوی باندې دا غږ وشو چې تاسو ځئ او که نه ځئ نو چې څوک پاتې کېږي نو او بیا نیول کېږي نو چې دوی کله ځي نو دا بیا 3 کاله دپاره بلیک لیسټ وي لکه یو پی او آر کارډ هولډر دی یو ای سی سی کارډ هولډر دی دی په هغې خپله متعین موده کې لاړ نو که دې سبا له په پاسپورټ راځي او که په ویزه راځي او که روزګار له راځي او که تعلیم له راځي او که علاج له راځي نو چې افغانستان اجازت ورکوي او پاکستان او د ډاکومنټ صفایي نو دی راتلی شي خو اوس چون کې هغه موده تیره شوه نو هغه خلک چې هغوی په هغه خپله ورکړې شوې موده کې لا نړل دا اوس بلیک لیسټ شو سر دا راته وایي چې بلیک لیسټ شو دا چې اوس ګیریږي مطلب ګرفتاري کېږي دې سره به کېږي څه د دې سزا څه ده دا لږ واضحه کړئ ډېره ښه پوښتنه ده ګورئ 14 فارن ایکټ دا په هندوستان کې هم دی دا په پاکستان کې هم دی یو ایکټ دی نو چې په ایلیګل توګه ته دلته اوسېږي او د یو ملک د قانون احترام نه کوي او په غلا راغلی او یا بیا نه زیات در باندې غږ وکړي نو اوس تاسو ګورئ چې د سند نیم راولېږل د پنجاب نیم راولېږل نو اوس دلته په پېښور کې شاجي مونږ ګورو چې سختي ډېره شوې ده صحیح ناکې دي چیکینګونه دي دا د پېښور په 4 لوی بازارونو کې باقاعده منیټرنګ سټارټ دی چې هغه خلک په نښه کړي لکه ګورو مونږ ګرځو که نه په هر ځای کې ناکه پولیس ولاړي او فورسز او هغې مطلب چې کارونه چې کوي نو دا ګوري چې څوک پاتې شوی دی نو د دغه د لاندې اول خو به ډایرکټ لیږل که نه اوس دا جون کې جرم دی نو دا اوس جیل ته لیږي ځکه چې د قانون سرغړونه کوي او ورته بیا ویلي دي نو هغه جیل کې به خپل وخت تېروي او د هغې نه پس په هغه ځي
اوس بیا دې ته صرف دغه جیل ته تګ او هلته لیږل نه بلکې دغه خلک 3 کالو دپاره په پاکستان بین دي دا به نشي راتلی مطلب یعنی کدی واپس هر څه کوي خو واپس پاکستان ته نشي راتلی او نو ګوره دا په دوی خو غږ شوی و که نه جی بالکل ورته ویلي شوي و که نه بالکل تاسو لاړ شئ بالکل دوی قانون دی نور خو موږ بیا وایو چې ورورولي پکار ده یاره دلته 50 کاله تیر کړل په انساني بنیادونو خو دا ستاسو هم غږ دی زما بلکې دار پښتون بالکل جی زیاتره دا وایي بلکې ټول پولیټیکل پارټیز دا غږ کوي چې یاره دوی سره رویه ډېره نرمه پکار ده ښه پکار ده د دې موږ هم اډوکیسي کوو موږ د دې همغږي یو موږ ملاتړ کوو موږ یې ملګري یو خو بهرحال قانون دی نو پکار ده چې په هغې باندې عمل درآمد وشي بله صرف پاکستان نه بلکې تاسو وګورئ چې په تېره 2 کلونو کې د پاکستان نه خو 13 لاکه افغان کډوال لاړل د بل ګاونډي هیواد د ایران نه د 10 لاکو نه زیات هغوی را واپس کړل صحیح ده او بیا دا چې مطلب دا دی دلته دوی روزګارونه دي تعلیمونه دي هغه ورځ هم زموږ په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شه چې مطلب دا دی کم هلته د پاکستانیان دي سټوډنټس دي او هغې هلته ګیر شوي دي او قسم له لارې بندې دي راتلی نه شي داسې د پاسه 2 میاشتې وشوې نو چې دا خلک هغوی وي چې څه لاره ګودر برابر کوي نو صرف د هغې خبره نه کوي چې دلته هم کم سټوډنټس دي او خلک دي نو دوی د هغې هم خبره کوي ډاکټر صاحب لږ راته دا واضحه کوي چې کوم کډوال دي در دې دمه څه پته لګي چې څومره روان دي موږ به مخکې کته چې یو سلسله وه یو لین بس روان و خو اوس هغه سلسله سلو ده دا سلووالی پکې ولې راغلی دی حقیقت دا دی چې دا چونکې د وفاق او د صوبې ترمنځه څنګه په امن و امان باندې په اپریشن باندې په سیاسي معاملو باندې یو فاصله شته نو د افغان کډوالو په معامله هم د وفاق او د صوبې مونږ ته هغه فاصله هغه کشاله هغه اختلاف النظر اختلاف الرای هغه مونږ ته واضحه بریښي نو چې کومه سختي تاسو په سند کې ګورئ کومه په پنجاب کې ګورئ په بلوچستان کې ګورئ نو په پښتونخوا کې نه ښکاري د هغې بیا پولیټیکل ریزنز هم دي سیاسي وجوهات هم دي موږ اوس خبره وکړه چې ناکې لګېدلې دي په ځي باندې سختیانې دي هغه سختیانې په نظر نه راځي ټکر صاحب په نظر خو راځي لکه مطلب چې ستاسو خبره صحیح ده انتظامیه لګیا ده او دا د وفاق په حکم لګیا ده ځکه چې هغوی دا محسوسه کړه چې صوبه یعنی حکومت هغې خو فلحال ځکه چې ګورئ تاسو که د ګنډاپور صاحب بیانونه واورئ په حیث د وزیر اعلی که دلته مطلب اوس د سهیل افریدي صاحب واورئ نو دوی وایي چې موږ خو نیشنل پالیسي منو قامي چې کومه تګلاره ده یا فیصله ده د وفاقي حکومت منو خو دوی وایي چې لکه د دوی هغه واپسي دی ډېره په سمي او داسې نه چې د غوږ نه ونیسو بس شړی نو هغه کار واقعي چې ستاسو خبره صحیح ده بل دا چې وفاق خو د کیمپونو د تړلو پخوا حکم کړی دی بیا د بجلی د لرې کولو بیا مطلب چې دلته کم چارواکي دي صوبایي هغوی وایي نه دا کار نه دی شوی نو دغه ټکر صاحب دا راته ووایي بارډر چې کم دی نو اخرنی سوال دی بارډر د ډېر مودې راسې بند دی په لنډو ټکو کې راته ووایي خلک تپوس کوي چې یاره بارډر کولاوېدو څه امکانات شته که نشته فلحال خو امکانات په نظر نه راځي شاهي او مطلب یې چې اگر چې زموږ د ارمان دی چې تګ راتګ وي دې سره تجارت 2 ملکونه ګاونډي هیوادونه برادر اسلامي ملکونه نو د دې ترمنځ لارې تړل صحیح لکه دا دغه دی خو فلحال امکان نه ښکاري اگر چې هغه ورځ کومه کابل کې فتوا راغله زرو علما را جمع شو هغوی یو فتوا ورکړه او دا غوښتنه د پاکستان وه او دې سره لنډ راته دا ووایي چې طالبان رژیم څه غواړي خو اګزیکټلی دا راځم چې هغوی څه غواړي دا ستاسو ډېره مهمه پوښتنه ده بس اینډ کې راته رایا شو خو د پاکستان غواړي چې په لیکلې بڼه په تحریري توګه دوی موږ له شورټي راکړي صحیح هغوی فتوا ورکړه خو هم د پاکستان نو ځکه موږ ته هغه ریسپانس نه ښکاري لکه موږ ډېر خوشګمانه شو پر امیده شو چې چونکې هلته فتوا راغله چې بهر به تاسو هېڅ قسمه کاروایي نه کوئ او به باغي تصور کېږي نو موږ وایو چې د پاکستان به پرې رد عمل راځي خو چې کله موږ لټون وکړو چې دا ولې نو پاکستان دا نظر لري چې په تحریر توګه دې راکړي رژیم څه غواړي رژیم حقیقت دا دی چې سړی حیران شي چې ګوره چین د دوی نه خفه امریکا د دوی نه خفه ایران د دوی نه خفه تاسو وګورئ د سعودي او د قطر هغه شانتي کردار اوس موږ ته په نظر نه راځي نور هیوادونه تاسو وګورئ ګاونډي هیواد پاکستان سره ځان له لانجې مانجې نو موږ ځان له حیران یو چې طالبان رژیم څه غواړي دوی
آیا دنیا دې ته مجبوري چې مکمل د دوی نه کټ اف او بیا په شانتې ایلینیټ شي او مطلب یې چې د دوی ولس ته په ټوله نړۍ کې مسلې ډېرې شي لکه تاسو وګورئ جرمني چې کم جوړیم دی ورته او چې جرمني کم پروګرام و هغه یې وتړه استرالیا سفري پابندۍ په یورپ کې د دوی خلاف اوازونه په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ورته مخې ته شوې ده نو ښکاري خو داسې چې دوی ځان له په زور دا مسلې ګوري دغه غواړي ډیره مننه ټکر صاحب یقینا ډیره ګټورې جوړې خبرې مو کې او زه بار بار په خپل پروګرام کې دغه خبره کوم چې کم غیر قوني افغان دي نو هغې دې په خپل حیا او عزت باندې واپسې خپل وطن ته لاړ شي ځکه چې اوس یو اکټ لګېدلی دی هغه چې کوم دی نو 3 کال لپاره بیا په هغې باندې بیني خو د هغې نه مخکې په پاکستان کې سزا تېروي بیا به خپل واپس وطن ته لیږي دا زموږ نننی پروګرام د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم د راکې اجازت د لوی الله په امان